د پشکال بارانونو له امله په 400 کې د کمرې را پریوتلو له امله یوه ماشومه جوبل شوې او 2 څاروي مړه شوي دي. دغې سره د جندي په سیند کې د اوبو د زیاتوالي له وجې نږدې آبادي او پټي متاثره شوي دي. ولې په مرزو کې 2.5 کلنه ماشومه د بیلې د کرن له وجې مړه شوې ده. د 400 ګوهرآباد ولسوالۍ چې دوی سره اندېښنه ده ځکه چې اوبو پټو ته راغلي دي او د کورونو ګیر چاپېره شوي دي، خو تر اوس وخته ورله څوک د ضلع انتظامي نه دي ورغلي. ملک اول خان د ګوهرآباد اوسېدونکی دی او د سیند په غاړه د اوبو کچې ته ګوري. دی وایي چې په زرګونو جربه ځمکه اوبو ګیره کړې ده او خلک په کورونو کې پایره کې دي. 200 جربه ځمکه په بچ کېږي، دا ټول خلکو له فصلونه یوړل. دا تاسو حالات ولیدل، دا اوبه وینه ښه کورونو نه خلک چې کوم دي ماشومان جاړي او منډې وایي ولې یاره را اوبه رالیکه. دلته د دنیا کورونه لري او کورونو ته اوبه روانې وي. دا تاسو ولیدل، څوک مطلب دا یو ښه منډې وي، څوک بل ښه منډې وي. نو دا داسې کورونه پکې شته چې بلاکونه دي کچري. نو مطلب دا موږ ضلع انتظامي نه دا راکوو چې خیر دی دا دونه پیسې لګي، دا 100,000 روپۍ په دې لږ ځای ولګي او مطلب دا ټول خلک دې بچ کړي. نو لکه مطلب دا چې موږ یاره پوري په دې باندې موږ له کار وکړو او دا سیلابونه را روان دي. نو د شپې به دا خلک چې کوم دي نو په قلار خوب وکړي. یوسف شاه کروندګر دی، وایي چې لکونه روپۍ په پټي خرج کړي دي او فصلونه ول اوبو د منځه یوړل. یی مثلا 50 جرب ځمکه دلته اجاره اوس دی وخت کې د کم د وزیر صاحب د پټي دا ډبه چې دی کوم خرڅ کړي د اولې د خورته نه لري کړي دا د دې نه موږ ته ډیر غټ نقصان کم از کم د 1 لک روپو ما بوزغلي وروړي. اوس وخت کې ما سره ریکارډ ارڅ پراته دي او هغه نه بعد کم پالیکونه چې موږ کړلیو یا کم مزدورانو په دغه باندې 5000 روپۍ یو پیکټ موږ ته ملو شوی دی. نو هغه موږ نه د لګ دغه د وجه نه د غلطۍ د وجه نه موږ ته غټول ارڅ سین یوړل. دا نه بعد یو تشاته سپیدارو کړلو دغه پرې هودل لکه دبا پرې نه هودا اوار پټي پرې هول ځانته پټي لګ ډیر زیات خطر ده. موږ ته یو نقصان ډیر زیات شو کنه، کم از کم 2-3 لک روپۍ زموږ صرف پټو پاړولو په دغه کم از کم تیل ګران دي، دغه ګران 2.5 روپۍ ګنټه نه ټریکټر لري، هدي خو مزدور ګران دي. نو د دې د وجه نه موږ ته په دې لګ دغه باندې نقصان دوم. یو بل سیاسي غړي واحد دورانی وایي کوم پټو کورونو ته چوبو د سین نه ورغلي دي نو هغه ته وړاندې یو د کچا خور بند جوړ شوی وو، خو د پټي مالکانو خورې په بیا خرڅې کړې دي چې خلک د لوی زیان سره مخ کړل. یو خلانو شو موږ ډیر زیات په یره کې پراتو یو خدینه خو موږ دغه تکور دي. نو موږ د خپل کور مېره و چې دی خو موږ تل نو د خلکو مناصر یره پیدا شو او اعلان هم داسې حالات هنګامي حالات کې شو لکه چې خلک پکړو او وستو باندې تیارو. خدا الله پاک کرم دې چې سیلاب دلته کنټرول شو کو بر باران شو نو بیا د خلکو خیر نشته ری هغه دار چې دلته د خلکو د دې زینا د دې حکومت چې کوم دلته طریقاتي بینک چې دلته کوم خبراري کړو تقریبا 16 فوټ وا هغه 16 فوټ هغه د خلکو ځان له خپل خپلوالي او هغه دلته کوم د ځمکې اونرز دي اي اونرز ځان لا ځمکې واپس خموار کړي او هغه کې پسلو کړلو داغه لکبله نن دا د نقصان د ټول خلکو د عوامو ته دي. د مولانا عبداللوب شاکر صاحب راغوي بس تاسو درخواست کوو موږ به دعا کوو نور غسر رسمنو. د ضلع انتظامی چارواکي وایي چې په تیرو 30 ساعتونو کې په شب قدر کې یو ماشومه د کمرې رالوېدو لوجه جوبل شوی او په تنګي کې د دیوال را پریوتلو لامل 2 غواګانې مړې شوې دي، خو انتظامیه وایي چې دوی متاثره سیمو ته ټیمونه لیږلي دي او امدادي کاروي شروع شوې ده. خو د سیندونو په غاړه اوسېدونکي وایي کو نور باران وشو نو دوی د خطرې سره مخ کېدی شي. باید چې انتظامیه دي د دې ټولو خلکو په وخت غم وکړي. د سره سم په مرزو کې د بیلې د کرن له وجې 2.5 کلنه ماشومه مړه شوې، خو لا تر دې دمه دغه ځای ته واوړې خلکار نه دي ورغلي. علب خان شیرپو دلبر نیوز 400